أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تیر جمعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت خضر واقع میں دا ذکر کرے وا شروع کرے وا دا مقاصد دا پارا دا صورت کہب غالباً دا پینزلسمی سپانے پا آخر کے دا شپارسمی پا اول کے دا اللہ پا قرآن شریف کے مواقعات ذکر کرے دیر زیاد دا موسیٰ علیہ السلام واقع بار بار ذکر کرے دا عیسیٰ علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دیکھے عبرتون یو دیکھے دیر مقاصد نو دا واقعام اللہ پاک پخپل ذکر کرے او ما تاسو طویلیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لان دا حضرت خضر سرسا نیمہ خبر بے کڑے ہو کشتے تاو خطل دوان کشتے کے روان دی چکم و سر مرگر و شاگرد و یوشع ابن نون نو بعض حضرات وی چی دیتے واپس راغلے دی او بعض وی چی نا دیم و سر مرگر قرآن شریف کے دا دو ذکر دی دینا پس حتی اذا رکبا فی السفینہ تی دوان کشتے تاو خطل نو سوک وی چی دی و سراو خوی تابع و شاگرد سوک ذکر کئی نا اسم کے سوک چال دعوت ورکی او غسر ڈرائیور املاڑ کی نو خلق کوئی خان صاحب ڈوڑے لرا غلی و ڈرائیور پکی نہیں آتے یا یو عالم او غسر شاگرد لار شی نو خلق کوئی پلان کی مولی صاحب زمان زیت را غلی حالانکہ اغا یوازی نہیں تلی خادم و سرائی نو ذکر پا قرآن شریف کے دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت خضر دل تکیگی چی کشتے تا خطل نو شاگرد یا و سرد یا واپس شوی دے که و سرائی نو دے شاگرد دے تابع دے رضا ذکر ندشے خدا یوشع ابن نون سو کوئی کہ دا پیغمبر و راجح ہم دقا دا بعض وی نا پیغمبر نو خو راجح دا دا چی دا پیغمبر او پا حدیثو کہ واقع رازی کہ دا یو قوم سر جہاد کو دا یوشع ابن نون او دون مرگری و سر گنو چی دا پر اخبر قوم یو شرطو لگاو وی کم خلق چی پیدا نی کری و وادی نی کری نو ادم ما سر جہاد لندی کم خلقو چی کوٹی جوڑی کری و چتون نی اچولی ادم ندی چتون دی واچے او کم خلقو سر چی ساروی بی و بلار بی و دا بچو دا روڑو وقتی نزدی بی ادم ندی کسان گن دی دا دی ندی باقی دی را سر لار چی جہاد دا باقی و سر جہاد دا لار دا دشمن سره جنگ شروع شو دے کہ ما خامے شو فتح تا خبر نزدې و چې نور پریوته ده نو د سوچو کو چې کدا نور پریږي خو جنگ بنديږي شپې خو څوک جنگ نه کوي نو دشمن براته ځان مضبوط کی د شپې نور کومک بدان لره غواړي نو دې نور ته اعلان وکړ وې ان ورا تم د خدای د طرف نه مامور د الله د حکم تابع او زم دا اللہ رتا حکم نا تابعیم نو مہربانیو کہ لگو نے بنشا مخ کی حرکت مکاوا کہ دا فتح حکم و دا جنگ ختم شنو بیا بروان شے نو رسول اللہ مبارک فرمائی کہ نور و تخدے ادراو نور ادری دا موجزہ دا بالکل دا قل نبات موجزہ دا مارون وی دیتا چی دا قل نباری نور دیر تیز رفتار دے ادری دلے گرانم دی زمکم حرکت کی یوازی دا نور حرکت تری دا زمکی خو موجزہ وی دیتا چه ابا دا اقل و دا عادت نباری خو اللہ و رسول بوی دا غی نخوی نو تبع منی لکا ملی جم دے که دل پا دی دنیا کے خود اقل نبار خبرنا دا عرف عادت نمبار دا لو دری دا وینا جام شو پرگونو کسی واپس جم دے کے گی لیکن کم خدای چه دا مخ کے نا پیدا کردی دا اغا خدای واپس جم دے کولیش دا خوری خیری با خدای واپس نم انسان بتے نہ جوڑی سا نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمڑی توی قم بی اذن اللہ دا خدای پا حکم ادرے گا نو فوراً بودرے گا او اگر انسان چسترگو کے بے نظر بالکل نو اکمہ
او سترګې به ړندې وي چې ډاکټران وي د دې علاج بالکل نه کېږي هغه ته به وي چې په هغه به الله سراخ کنه خدای پاک به جوړ کړ او د عقل نه بار دي کم خدای کم ذات چې ماشوم له اول نه په سترګو کې د لیدو طاقت او پرګونو کې نظر اچولی شي هغه خدای پاک د ړندې سترګې هم جوړولی شي نو نور ته اعلان وکوي تم د خدای د حکم تابع زم د خدای د حکم ودرېږه چې دا فتح وشي بیا روان شه نور ودرېږه ولاقه فتح کړنو دا غي نه پس بیا نور روان شو دغه یوشع ابن نون دی وسره دی کشته تو خطل کشته والا ته پیسې وانه غشته وي په جند چې دا حضرت خضر یو نیک د خدای بنده دی د ډیوټي سوا نو بعض مفسرین لیکلي د چې ډیوټي دا و چې د خلکو سره مدد وکړي مظلومانو سره مدد وکړي چاته مشکلات او پریشانی ویغه ول ختم کړي د هر پیغمبر خپل یو ډیوټي وي د دین نصیحت هم کوي پیغمبر خو مقصد دین دی ګوره د پیغمبر مقصد هغه خیرت ته د پیغمبر مقصد دعوت الله دی خدا بعض کارونه په بعض پیغمبرانو خدای کړي دا چې څومره نن زراعت ته او څومره نن د انجینری دا د دې اصول او بنیاد هم د پیغمبرانو په لاس باندې الله پاک دې قوم ته خودلې دي حضرت داوود علیه السلام پیغمبر دی بادشاہ دې زغری به جوړول قرآن شریف کې الله وایي اوس پنه وته خدای نرمه کړي بغیر د اور نه به اوس پنه تاول را تاول نو د دې ډیوټي خو د پیغمبر دغه چې خلکو ته نه غلا دین هدایت صراط مستقیم اور سره دام ډیوټي وا چې چا سره دا خدای ځان لدلې ویلم ورکړي یو پوهه خدای ورکړي و دې ته علم د امور تکوینیه وای بعض خلک وی د غیب او علم د غیب او علم دا نه دی کله غیب او علم د سره وی نو چې موسی علی السلام په سلام اچي نو دې ولې نه پیژني او چې بیا موسی علیہ السلام وتوي چې زه د بنی اسرائیل زه موسی یم نو وي ته بنی اسرائیل موسی تاسو ته کوي نو کدا غیب علم وي نو بیا دا تاسو له دی ولې کوي زمارونو او د نورم پکې بعض خبرې راځي اوس به یو بل ټکیم پکې راشي دا د علم د امور تکوینی او خدای ورکړو چې کوم شی په زمانہ کې لري وي یا په مکان کې لري وي سوکینی نه زمانہ کې لري دا چې سبب بلو میاش پس یو کار کیږي په مکان کې لري دا لکه په خبر دی او کراچي دا هغه بد ته خدای را نږدې کړ الله دا سه پوهه ورکړي و چې د تباغه نږدې کارېدل دا علم د خدای ورکړو او دام دا اسبابونه بالا تر علم دی ګوري دا سه علم نه لکه زموږ د ساينس دانانو علم چې وینا وعلمناه من لدنا علما دا الله پاک دل د خپل طرف نه یو خصوصي پو یو علم ورکړي ما خو تاسو ته ویلو چې د ټولو حالاتونه اجتماعي متوردا معلومیږي چې پیغمبرو اگر چې اختلاف پکښته یقین سره نه شو ویل خو غالب ګماندار نو پیغمبر له خدای علم ورکړي پو یو له خدای ورکړي د علم خو بلا اسباب دي د علم یو سبب تعلم ربانی دی د الله د طرفنا القا د الله د طرفنا زړه ته یو شی اچول د الله د طرفنا یو انسان ته یو پوهه ورکول یو علم چې کشته کې سوار شو فورا هغه په جن چې دا خو زمونږ د وطن هغه نیک سړی دی بزرګ او دا خو هغه سړی دی چې زمونږ د دنیا ډېر کارونه پر روان دي مظلوم سره مدد کوي غریبانانو ته یو مسله پیخي هغه کې وسره خواري کوي پچا ظلم شي هغه دفاع وسره کوي چاته ضرورت پیښي هغه ول پوره کوي لکه د دنیا په کارونو کې خلکو سره د ډېر خېګړې کوي او خلکو سره به مدد کو خو هغه وی رجل صالح نیک کړي دی به تنخواه او به مزدوره او به اجرت کېشته تاو خېجول چې روان شو څنګه نو د یو تیله وسره وا دا غیر یو تبرګیره وست او د کېشته نه یو مضبوطه تخته جوړ کړه او موسی علیہ السلام فوراً په اعتراض وکړ سوې ورتا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا امرا د دې څوک خلک راکې هغه به تنخواه به اجرت مون کېشته ترو کې جوړو او ته ول کېشته ماته او دا وبو سره چې دا خلک راکې ګوره احسان په مقابله کې احسان پکار دی هغه خېګړه او کلمونکو سره خېګړه وکړو نو ته دا خېګړې په مقابله کې هغه سره بد کې ډېر لوی کار دی او عظیم در تاوان کار دی او
صادر راغشته پاسوړه کې منډه چې اوبر او نخېږي حضرت موسی حاضر صادر ته اخو ورغلو پریدو څنګه به اوبر راځي نه راځي معجزه ده نه راځي او سیبمن وتسوي حضرت خضر دا ټکی ووړه وی چې زره سره شاګردي کومه وتسوي وی اے موسی انک علی علم تعالی خدای یو علم درکړی چې الله د تخول دی لا اعلمه باغیز نیم خبر مال خدای یو علم را کړی دی هغه نه تنه خبر پتاو لګی دا کده سره پورا د غیب علم نو بیا دې دا ولی وی موسی علی السلام ته چې تاسو سره کوم علم دی باغیز نیم خبر چا سره چې د غیب علم یې غپارس خبرداري بیا تاسو سره یو علم دی نو پاغي زنیم خبردار نه ما سره د هغې د زده کړې ضرورت شته ځکه هغه زمانه کې به د هر پیغمبر خپل امت او خپل شریعت دی ما سره چې کوم دی د هغې نه ته نه خبر روان دي په کښتۍ دی ورته وایي خیر دی ما نه غلطي وشوه دومره زور مه راکوه چې په لومبي ځل مې بیلی غلطي وشوه اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار کوه زموږ د شریعت یو قانون دی چې د پیغمبر مخکې یو مسلمان سړی د دین یو تابع انسان یو کار وکړي او دی پې چپ پاتې شي دا شریعت شو بس نو که موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی وی دی خو پیغمبر نو دا به د شریعت یو حکم و چې کښتۍ تخته وباسه دا جایز دی پې چپ پاتې نه شو چې غلطي دې کړې ښه دې ونه کړل خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه دي ویلي پوه شو چې زما په شریعت کې خدا منع دي پردې تخت کشته نقصان کول او پردې کشته نه تخته استل دا خو جرم دی خو چې د په ما شرط لګاو دی خدان له یو لوی سړی دی دا برده په شریعت کې دی بس غلی شو دغه یو مرغه رااله او هغه ټونګاو لګوله د کشته په غاړه کې ناستا او دریاب ته مخوک کته کړ یو ټونګې دی چې تکړه حضرت خضر وته وی اے موسی ما او تعالی چې خدای علم را کړی زموږ ستایل او د دې ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې داسې دی لکه د رکوټې ساس کې چې د مرغې د دریاب نه اوچت که د خدای د علم مثال د دې دریاب د اوبو د ساس کو برا پشانته دی او زما استو د دې ټول مخلوق علم د دې رکوټې ساس کې دی چې د مرغې په خپله مخو کې اوچته کړه د الله ډېر لوی دی دا مثال هم نه ورکوي د موږ طالبان وای د یو محسوس سره د یو اظهر سره بعضې وخت یو مثال ورکړي چې د خلکو ذهن یې والي یو رکوټ احساس کې بس څه شي وي د دریاب په مقابله کې سمندر دریاب اوبه د الله خو دومره علم دی چې انتها ولا نشته چې څومره زمونږ په دې وجود کې رګونه دي څومره زمونږ په دې وینه کې هغه ذرات دي ورته ریډ او وایټ سیلز وایي او څومره د انسان په وجود او د حیوان په دې وجودونو ویښته دي او څومره په دې اونو کې پاڼې دي او څومره تخمونه دي د هغې ټولو نه رب العالمین خبردار دی وما تسقط من ورقة الا يعلمها جواز د تورنګزو نه ستا د کور بوټي نه افریقا او امریکا ځنګلونو کې او په دې شاړو دشتو په دې پټو کې چې څومره بوټي دي پاڼه ته غورځېږي الله ته پته ولا حبة في ظلمات الارض الله د ځمکې په تیارو کې چې کوم تخمونه پراته دي الله ته خبردار زره د خپلو پنځو ګوتو نه دومره نیم خبر دومره ماته د خپلې پنځه ګوتې چې هر وخت ورته ګورم او ډوډۍ پې خورم او لاس کې مخامخ دي راته نوکونه او پنځه ګوتې دومره په دې زما پویه نشته لکه د الله چې په خپل مخلوق څنګه پویه ده د الله ډېر لوی علم دی د الله ډېر لوی قدرت دی د الله ډېر لوی کائنات دی نو ولې درشن ورکړه چې موسی علیه السلام تا خو زه پوهېږم که نه تپوس د نو شو تا وې زه پوهېږم ستا علم او زما علم او د مخلوق علم د خدای د علم مقابله کې دغه حیثیت دی لکه دا ساس کې چې اوچت که د دریاب په مقابله کې روان دي کښتۍ نه کوز شو یو ځای ته لاړه هلته چې اوس په لاره باندې ځي یو ماشوم لوبې کولې د ماشومانو سره یو هلک دی حضرت خضر ورغی هغه ماشوم یې اوچت که او د سر له ولا زور ورک او د سر ولا چپړ کو اخو غورځو ملک موسی علیہ السلام فورا گرفت کیا قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا دا دې سوپلل برنا حق دې ماشوم ملک خو دې ناشنا کارو
ډېر غلط کار دی، ناشنا کار دی. اوس بیا به موسی علیه السلام سوال کوي، خامخا به کوي، دغه شریعت دا دی چې د پیغمبر مخکې څوک یو کار وکړي دی په چپ پاتې شي، خو دا ټیک دی. بیا پیغمبر خو دې له راغلی چې دا غلطۍ به خلکو ته وایي چې مه کوه. یو کافر که عمل د پیغمبر مخکې کوي چپ پاتې شي، دا شریعت نه دی. زموږ طالبانو ته تقریر وایي. خو که یو مسلمان یو کار وکړي او د شریعت موافق پیغمبر په چپ شو، دا ټیک دی. که دا ټیک نو، دا به په انکار کړی وي. او که پیغمبر وی دا دی ولې وکړل، دا ټیک نه دی. نو پیغمبر د موسی شریعت یې دا دی چې هغه ماشوم وجني خامخا به وایي چې دا ولې نه وي. نو بیا خو به خلک وایي چې لکه د موسی علیه السلام په شریعت کې دا جایز دي چې ماشومان وجنه. نو فوراً یې پې سوال وکړه، دا دې څه وکړل؟ ماشوم دې مړ که بر نه حقه. ډېر اشنا کار دی. او ورته وایي ما تا ته نه وې چې ته ما سره نه شي ټینګېدی، ما درته نه ویلې. ور یاد شو ورته، اوه واقعي د خو ما په شرط دی ښودی. یاره وایي داسې به وکړو، داسې به وکړو. دریم ځل یو مقرا کا، نو که دریم ځل مې بیا تا سره څه لانجه راله که نه، اوس سوال مې وکړو، بس بیا د مستانه کېږي. وی ډېره ښه ده. په لاره روان دي انطاکیه، اختلاف پکې شته، خو انطاکیه ښار هلته یې دا خلکو نه ډوډۍ وغوښتله چې موږ له روټۍ راکړې. فابوا ان یضیفوهما، ډوډۍ چا ورنه کړه. زمارونو ګورې دوه خبرې تاسو ته کوم. یو سړی که یو میلمه یو ځای ته راشي، یو حجرې ته یا یو جومات ته، او دې خلکو ته وایي چې وروره ګورې وږي موږ له روټۍ راکړې، دا حرام سوال نه دی، التماس دی، مطالبه ده. حرام سوال چې کم شریعت کې د بل نه سوال کول حرام دي، هغې کې یو څو شرطونه دي. یو دا دی چې تملک کې د بل نه ځان مالک کې. دویم دا دی چې په تسفل او تذلل سوال کې، لکه داسې سترګې ورته بل شهر کې خوله کمزوري کې، او یې خدای مو بخښه یو 15 روپۍ راکړې، خدای مو بخښه دوی نه جوړه دي، خدای مو بخښه وږې ما. او چې نه داسې په اډر ورته وایي چې دا شی راکړه، لکه دوست چې دوست ته وایي، یا استاد شاګرد ته، یا مرګري مرګري ته وایي، مرګري مرګري ته لکه تاسو دوه ساده یو مال راکړه. دا حرام سوال نه دی داخل. بل دی مسترم دی، مجبور هم دی، موږ له ډوډۍ راکړې. هغې وایي نه نشته ډوډۍ، شومانو شوم پړه. فابوا ان یضیفوهما، نارې شپته یې راکړه. سر چې تللي او دیوال هم په دې کلي کې کوږ دی. حضرت خضر چې وکتل چې دیوال کوږ دی، لاس یې ورړم کو، دیوال یې دیکه ورکړو، نه یې غی کړ په یو لاس. پیغمبر دی ما خو تاسو ته وی راجح غالب ګمان، نه یې غی کړ. بس موسی علیه السلام فوراً ورته وی دا دې څه وکړل؟ مونږ ته بېګا ډوډۍ غوښته، مونږ له ډوډۍ را نه کړه، ته دیوالونو ته نه یې غی، ښه دې ونه کړه. داسې خلکو له لږه سزا ورکول پکار دي چې ورته وایي چې نیغول یې شه نه له، خو نه یې نیغوم. ولې؟ مونږ نه بېګا ډوډۍ وغوښته، تاسې ډوډۍ را نه کړه. لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ورته به دې ویلو چې دا دیوال دله نیغوم، د دې مزدوري راکړې، تاسو به په 3-4 کې نیغوئ، زه دله په 1 منټ کې نیغوم، ښکلې دله نیغوم، راکړې مزدوري. سبب د مزدوري به اخیستې وه، نو مخکې به پرې ډوډۍ خوړلې وه. حضرت خضر ورته وی باز هذا فراق بیني و بینک، باز زما ستا نوره نه کېږي، دا خو پار کار باندې ته ماره مټه رانیسې، ته خو ما خپل کار ته نه پرېږدې. خو چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې، چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې. مخکې ورته ویلو چې زما پویه ستا نشته، او دی به ورته ویل چې ستا ده زما نشته، زما ستا قصه ګرانه ده. سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه الصبر، اوس دې پویوما چې تا کوم صبر ونه کړ په هغې په تعبیر دې پویوم. وی هغه کښتۍ چې ما ابجنه کړه، ورځ مخکې یو بادشاه ولاړ دی، ظالم بادشاه، هغه اډر کړی دی، اعلان یې کړی دی چې څومره کښتۍ په دې دریاب کې ګرځي او روغې وي، په حق سرکار ضبط یې کړی، زما کښتۍ پکار دی. د بادشاه پولیس او فوج ولاړ دی چې کومې روغې کښتۍ وي او برابر کښتۍ وي، هغه ضبط کوي. او دا کښتۍ یتیمانانو ده، د شلیانو ده، د ګوډیانو د معذورو کښتۍ ده. نو که دا پې اوس ورله دغسې روغه سالمه، نو ضبط کوي یې ته. فاردت ان ابیع عیبها، نو ما دا عیبجنه کړه. اوس به په بادشاه ورشي چې وګوري چې مړه دا خو ما ته تقریر ده، نو دا به بچ شي، د یتیمانانو مسکینانو شی به بچ کړ. دې دپاره مې دا کار وکړ.
واقعي اوس هم بعضې بادشاهان داسې کوي پردې دې غصب کې ونیسي په زور ونیسي پردې کارخانه ونیسي غصبي پردې ګاډي ونیسي په زور یې ونیسي پردې ځمکه ونیسي سړک جوړو جماعت خو نه جوړوي خو روانوي یې جماعت روانوي هغه شیخ الله اوس ختم شو اوس د خدای کور روانوم دا بل غم دی د خدای کور روانوم جج فیصله کوي جج ای ججا جج فیصله کوي چې دا جماعت روان کې سپه جوړ کې پارک کم وطن ته پاتې شو کم ملک ته پاتې شو جماعت ولې روانه جماعت خو لار سړک غټه بل طرف ته تاو کا سړک کم ټیک دی د چانه نیولې دی نه پزوري نیولې دی نه حکومت نه نیولې دی نه حکومت انوسی ورکړي چې جوړ کا اره جوړ کړي حکومت نه دی نیولې انوسی ورکړي سړک هم په تنگ نه دی د چا کورم نه دی نیولې د علاقه کې بل جماعت عزت دو دي دا یو بروان کو نه بل ستم نه پدې ټول علاقه کې خو پارک ته ضرورت نو شاته خلک وي پس جربونو پارک دی په جربونو راشه دي کې فوټبال جوړ کې راشه دي کې کرکټ جوړ کې د ماشومان د لوبو ځای جوړ کې شاته وسره بل از مکه دا نه جماعت پروانه کې څنګه کې جماعت هاي 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 اے مسلمان وطن اے د مسلمان وطن اے هغه وطن چې ته د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی اے هغه وطن چې ستاد لپاره خزو قرباني ورکړي دا او ستاد لپاره د زنانو بے ستری شوی دا او ستاد لپاره ماشومان یتیمانان شوی دي اے هغه وطن چې تعالی خزي کونډې شوی دي اے هغه وطن چې ستاد لپاره علما اونو پورې ویزان شوی دي او شهادتونه نصیب شوی دي اے هغه پاکستان خپل ملک او خپل وطن چې ستاد لپاره علما د اور بټو ته غورځولې شوی دي نن په هغه وطن کې ګوردواره جوړیږي سب نشته د سکانو عبادت خانه نن په هغه وطن کې د هندوانو مندر جوړیږي سم نشته نن په هغه وطن کې پکار دی چې جمعات له ځای ورکې نو چې نه ورکې نړۍ هاي هاي ماشاءالله ونړوي جمعات پارک جوړ کې په جمعات د ختم کې جمعات زما کور نه دی ستا کور نه دی د الله کور دی مساجد بیوت الله دا الله کورونه دي زمکه دا الله دا ان الارض لله يرثها من يشاء مکه دا الله دا بچانه ده جمعه د خدای کور روان ته جمعه هاي 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 ډېر افسوس دی زمارو مړه دې نسترست بنور څه حالات راځي بخاری کی حدیث رسول الله مبارک فرمایي وي دا سه وخت براشي چې سړی به د قبر خوا کې تیریږي او دی بوې چې ارمان د قبر والا په ځای زمړ وي دنه پروت وي نو څه خبره ودا څه جون دی نن ستا په نور ملکونو کې ورشه په دوبه کې او په اماراتو کې او په دوبه کې بادشاہ راځي او د ګرجه اعلان کوي د مندر اعلان کوي چې دلته هندوانو مندر جوړ کړي مندر کې بس کېږي د بوتان عبادت بادشاہ اعلان کوي چې بوتان عبادت خانه جوړ کړي چې خلکو ته عبادت شروع کړي افسوس نه پیغمبر ویو نه راوته یو جوړ کړ زموږ ایمان کم طرف ته لاړ زموږ دین کم طرف ته لاړ بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا خلک لګیا دي بادشاہ به ظلم نه کوي پردي ځای نه باندې او چې نیسه او ضرورت راغی نو هغه پیسې به ورکوي چې کم د دې خپل اصل قیمت ته اوله ورکا نو وی ما ځکه عیب جن کړ چې بچی را بادشاہ نو واقع چې دا کیشته په پاسه ورله او بادشاہ ته کسانو قتل و یو کیشته ګوري مړه دې نه خدای لر شوی دا خو ما ترا نن دې کسبا دی وبره خيږي زه تمام شوی بچو کیشته بیا ورته سوی وی هغه الک چې مې ورکا پته شترته دا الک چې دې دا الله په علم کې کافر و چې دې لویږي دې به کافر الله ته پتا و
ما خو تاسو ته وخت وی چې د حضرت خضر علم زمونږ د ساينسدان او د تجربه والا نه دی الله له طرف نه دی وعلمناه من لدنا علما دی به کافر لویږي او مور او پلارې نیکان دي د هغې د ګمراهۍ ذریعه به جوړېږي او ګمراهان کوي د الله په حکم مې مړ که او الله به دوی له دې نه یو ښه بدل ورکړي معلومه که مې پرېښی وی دی به کافر لوی شوی وی که مې پرېښی وی مور پلارې نیکان دی به هم کافر کړی وي په ماشوموالي کې مړ خدای به د دې نه ښه بدل ورکړي زمارونو د دې نه یو بله خبره هم معلومېږي بعد وخت کې یو ماشوم مړ شي مور او پلار یې خفه دا د هغې دپاره تسلي ده چې مه خفه کېږه دا ستا خیر دی په دې کې که دا ماشوم لوی شوی وی نو دا به ستا دپاره د مصیبت ذریعه وه نو خدای په ماشوموالي کې مړ که فایده پکې سره خدای داسې هم کولی شو چې پیدا شوی نه وي خدای په فایده پکې دا ده چې ته غمجن کې دړمن دی کړې تا نه به خدای ګناه ورجوي ته دړمن کې غمجن کړې تا نه به خدای مرتبه بلنده کړي ته دړمن کې صبر دی که جنت به خدای پاک درکړي ته دړمن کې دا ماشوم باندې خدای سپارشي کړي او د دې په ځای بدل خدای بدل درکړي موږ اکثر خلکو ته وایو ماشوم یې مړ شي او رکوټ یې وندي او پسې مور پلار خفه یقینا خفګانې مې مخه پکېږي څه پته لګي دا زوی دی بالغ شوی او قاتل ډاکو ته جوړ شوی بیا به سوا کافر ته جوړ شوی بیا به سوا بیا به دی چې خدای ماشوموالی کې مړ وي ښه به وه عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم الله وی تا ته به یو شی ښه نه ښکاري او به تا لپاره خیر وي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تا ته به یو شی ښه ښکاري ښه به یې خوښوي او به تاسو له خطر وي علم خو ما تاسو ته وي د الله یې زمونږ نشته اوس پېښې په خبره بعضې وخت کې ماشوم یا بچې مړ شي خلک خفه یي که نه دې کې ستا خیر دی بس الله چا سره ظلم نه کوي زیاتې نه کوي دا دې خیر دی دا که لوی شوي تا له مصیبت او بچي له مصیبت و بس په ماشوموالي کې د نواغش خیر شودله یبدلهما خیرا څه معنا اوس د هغې هلک په ځای وله خدای پاک لور ورکړه مور پلار اوس به ته وایې چې څنګه لور خو خیر نه یې لکه لور باندې یو خلک خفه کېږي اوس هم ګورې دا هم یو عادت دی د چا چې زوی پیدا شي اوهو ډزه زوی پیدا شو هلکه د پلانکي زوی شو هلکه د پلانکي زوی ټیلیفون نو یو خو بل خو مبارکې دی او زوی شو او چې لور پیدا شي هېڅ غږ هم نه کوي لور پیدا شي چې ټیلیفون هم کوي چې تا دغه جنې مور ته نو ورته څه وایي ماشومه وشوه ته به وایې دې جنې دا نه ده په خپله چې ته را پیدا کړې ده جوړه کړې ده هغه غریبې سره خبرې هم صورت میړه نه کوي لور دې راوړه دا دې جوړه کړې ده په خېټه کې دننه د هغې خوښه ده چې لور پیدا کړي پیغور ورته کوي راوړه لوڼه دا د دې خوښه ده داسې م شوي دي ګورې زه درته حقیقت وایم چې د یو ښځې 5 لوڼه شوي دي ښځې مړه کړې ده وایي ته لوڼه راوړئ طلاق یې ورکړې ته لوڼه راوړئ لور یې وجلې ده زمونږ زنګ والا زړونه والا خلکو دا د ښځې خوښه چې زما دې لورې شي او په لور کې خو خیر دی مړه لور خو رحمت دی په لور ولې خفه کېږې په زوی د جنت زیری نه دی شوی او په لور د جنت زیری شوی دی رسول الله مبارک فرمایي چې چا لور وي او ښه تربیت یې ولا او ادب یې ورته وښو ښه تعلیم یې ورته وښو خدای پاک به د دې لور په عوض په دې تربیت به او په دې تکلیف چې ورسره تېر کړه جنت به خدای ورکړي په زوی نشته زامن ستاسو خوښ دي چې سبا هم د ګیرو نه ونیسي او ډبۍ هم دا هم خوښ دي چې سبا راته رټې وایي چې پاګلې دماغ دې خراب دي دا دې خوښ دی چې سبا دې مال ته غل ناست دی دا دې خوښ دی چې سبا راشي او پلار باندې سترګې راوباسي غوا خو ناره ده ګیا دې نه ده راوړی دا دې خوښ هغه لور چې تا کره ناسته را لاس اوچتوي زما مور او پلار وبخې او چې واده شي ډوډۍ د بل خوري او لومبی دوا مور او پلار ته کوي دې زمانې زامن
مړه دې زمانه زامن خو چې نیکانی خو ټیک دا او که بدانی بدان د دې زمانه زامن توبه وباسه لور خو به پردې خوري بل کور کې ناشته خاون ته دوا نه کوي او پلان ته کوي او لور خو یو ځای ته چا بودلې ما د رسال پور علاقې د رشکې علاقې یو سړی ماته وې دم په واچو دا بیمار پروت دی غریب په کور کې چې زوره له مسلمان یې د شل کال او 15 کال او 14 کال په کټ کې پروت غریب دا 15 14 کال غون په کټ کې تیر کړل چې خدمت کو لور کرا پروت لور خدمت کو لور براشي پلار کړم د پلا ټولي جامې به وینځي یو ورځ د په میل مسجاره کې د پلا ټولي جامې وینځي د پلار کوټه صفای کی پلار سره مینه کوي مور نه جوړي و سره شپې کوي زوی ته ګوره خځه سره پروت دی هغه د مور پلار سره پروا ساتي لور رحمت دی لور غنیمت دی خو موږ نه پوهیږو موږ قمقل یو چې خدای کوم شی درکړه خدای شکر پیدا کړه د خدای رحم دی لور ولا خدای ورکړه الله ولا لور ورکړه هغه لک پځه خو لور سو شو اوس حدیث کې نشته خو علما لیکلي دي بعض مفسرین لیکلي دي چې دا هغه جنې په اولاد کې خدای پاک یو بل پسې او یا پیغمبران پیدا کړل اوس غزوی خو کاغلور خوا الله پوي موږ نه پوي مور پلار خو هغه وخت سره دا ویلي او هو زویلا څونه جلا به کړو لور ورکړه بیا به ویلي چې زوی په دې لور لیکن قیامت کې به دغه مور او پلار ته پته لګيږي چې بیا وته و چې دا او یا پیغمبران ستاده هغه زوی په بدل کې ما لور درکړو دا خدای پاک پیدا کړ زوال د اولاد کې دي په دې باندې خپکهږي الله دې مستعتی ګورې ګران کار دی چې ماشومان دې الله نه وجني موږ د ټول نمخ کې دا سوال کوو کله چې ماشومي الک او جنې نه جوړه می الله دې ولا روح صحت ورکړي د زړه لوی درد دی او که اوشي نو صبر وکړه دا بدل ترایا دی بیا ورته سوي وی دا دیوال چې مې نه ښکا وی تا ته پته شته چې دا ولې دا د یتیمانانو وکانت تحته کنز لهما او د دې دیوال لاندې یو خزانه پرته ده کدا دیوال پروته وي نو تربورانو خزانه راغشتل او تقسیمول یتیمانان به برباد شوي نو ما ولا دیوال نه کې چې دا خزانه محفوظ شي د یتیم به خصوصي خیال ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم انسان انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه دا کوته مبارک ادا سکړي وی چې کوم انسان د یتیم خیال ساتي د یتیم پالنه کوي ز او دغه انسان په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه کوته پیوځي د یتیم پستر با در رحم الله سره کوي اما الیتیم فلا تقهر وسونه کې یتیم یتیم بخیال ساته او چا چې هم د یتیم خیال ساتل لري نو الله پاک غلط په دنیا کې هم دا غي بدل ورکړي او په آخرت کې بدل ورکړي او د یتیم مال بم نه خوري لا تاکلوا اموال اليتامى ظلما یتیم نه کی او چې چا هم د یتیم مال او خوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعیرا خېټه اور اچي انجام بل شوی اور دی تدې وجه مو اوس هم دا یو خبره کوو تاسو ته وایي بعضې وخت یو سړی مړ شي ماشومان یتیمانان ته پاتې شي د ده خیراتونه مه کوئ مونږ د پسې غویان او میخې او خاتون او مصلې او جانمازونه هلکه دې کې د دې یتیمانانو حق دی ته چې دا کم خیرات کوي دا روجې پخې د دې ماشومانو یتیمانانو حق دی یتیمان خوري سباله چې بیا ویش کوي او تقسیم کوي نو چې په پلار څومره خرچه شوې ده دیګونه پخ شوي دي سخاتونه شوي دي خیراتونه شوي دي اته ټول د سره وباسي د هغه یتیمانانو په حق کې ملاړ شي یتیم مال ګناه ده ظلم زیاتې ځان ساتي راځي او یو چې دا کم غریب مړ شي که نه پر پردي کور کې اوسېږي همسایه د بل چا او زمون خلق زر فورا ولا میخ علالو او غیر علالو خیراتون ورپسې کوي
اما کوي خیال ساته ډېرو خلکو د یتیمانانو ځمکې قبضه کړي د یتیمانانو کورونه قبضه کړي یتیمانانو پټي قبضه کړي دا ډېر ظلم ډېر زیاتې ډېرو تربورات نو دا د یتیمانانو د خزانه د پاره خدای دوه کسره وستل او هغه خزانه په علماء محفوظ کړه موسی علیه السلام او حضرت خضر او ورا یو یتیمانانو دویم څه وکانا ابوهما صالحا دا خزانم د یتیمانانو ځکه محفوظ په دیوالم نه کچې ونه غرديږي چې دی بالغان شي به تعالی برابر کی چې لوټې نه کی ولا تربورات دا ولې وې د دوی پلار یعنی نیکه د دوی نیک سړی تیر شو نیکه تپلار وی پاره ده رسول الله مبارک وی انا ابن عبد المطلب زر عبد المطلب زویما زوی خونه نو سیو نو مفسرین لیکلي دي علماء چې ردی دوالو پر وم پښ کې نیکه نیک سړی تیر شو وم پښ کې نیکه نیک سړی وم پلار داغه دومره الله لحاظ وکړه چې د وم پښ د نوسو د پاره ول دوه کسرو لګل لوی شخصیتونه او خدانه په ولا بافو دکړه د نیکانو د اولادم الله پاک لحاظ کوي د نیکه دون اثرات دي د نیک سړی د نیکه دومره لوی سره چې د وم پښته پورې الله لحاظ کوي نو چې کم نیک دی او عمل صالح کړي دا هغه به څومره لحاظ د جیوانی نه رسول الله مبارک په خپل فرمایي د حضرت فاطمه متعلق چې فاطمه بزغه من زما د وخت ټوکړه ده کوي من اغضبها چاغه غسقله فقط اغضبني دي غسقله من احبها چا وصل منه فقد احبني ما سره منه او حسن او حسین د رسول الله مبارک د لور د طرف نن وسیو او بیا سوي ورې چې دوی سره چا مینه وکړه ما سره مینه وکړه دوی سره چا بغض وکړه ما سره بغض وکړه یو څه دې پکې چې نسب کې ایمان وی ګوره ایمان پکې ني نو د حضور پاک پر سکتر دی ابو لهب د دوزخ غرغانده ده د حضور پاک پر سکتر دی ابو طالب دوزخ کې پروت دی د لوط علیہ السلام خزه ده دین نشته ایمان نشته عذاب کې لاله د قوم سره تباہ شو د نوح علیہ السلام زوی دی او نوح علیہ السلام ولا سوالو کہ یا اللہ ان ابنی من اهلی تا خو ما ته جستا اهل بد دریاب د وبونه بچکوم د سیلابنا زوی خدا ما بچی دې کنه پروردگار غرق شو به انه ليس من اهلک دستا زوی نه دی نسبی دې خو چې ست زوی وای او د پلار په وجه بچکیږي هغه نه دی انه عمل غیر صالح ازو عمل د خراب دی عمل نیک نه دی چې زوی خي نو د پلار د وجه نه وته فائدہ رسېږي او چې زوی فاسق دی او زوی فاجر دی یا زوی کافر دی نو ته د خپل عمل فائدہ رسېږي او چې نیک دی د خپل عمل نه علاوه د عمل به دومره ني لکه څومره چې د الله خیر ورکړي نیکی وسره ضروری ده په لګا نیکی عمل خدای ډېر خیر ورکړي بیا وتسوي حضرت خضر وما فعلته عن امري دا درې کار چې ما کړی دي دا مې په خپل عقل او په خپل سوچ نه دي کړی دا را تعالی وی چې دا څه وکړه الله راته وی دې دا معلومه شو چې مال جمع کول جایز دي خزانه جمع کول جایز دي دا د خزانه خدای په دوه پیغمبرانو ولا محفوظ کړه خزانه پټولم صحیح دي چې چا نه پټه کې په خوا بخل کوم دا خزانه په دې مکو کې خخولې خلکو نه پټول سره در جمع کول جیس شو قران کې الله ذکر وکړي انکار یې په نو کې دوه پیغمبرانو باندې محفوظ کړه او د نیک سړي د اولاد سره ښه سلوک کول خېګړه کول دم ته معلومه شو دا غي خیال ساتل دا معلومه شو چې دا باندې چې زمانہ کوئی څوک نشتا دا معلومه شو کما شو مړ شو نو ته به چې دې کې بس خیر لکه هغه ماشوم چې مړ کړ جنې پیدا شو په خپکهږي باندې دې کې به خیر خدای پاک په هغه نه نیکان پیدا کړي لوی ستړي د بل ور موسی عليه السلام خو یقیني پیغمبر دی د حضرت خضر خو په پیغمبره کې شک دی
راجح دا چې پیغمبر نو لوی سړی د رکوټي سړی نم علم حاصلول شي علم لپاره سفرم کولی شي دای سفر یې ولا کو دریابي سفرم کولی شي دریابي سفر یې کو ځان سره شاګردم بوته شي یوشع علی السلام ځان سره شاګرد بوته استاد کا په شاګرد شرط لګئی لګولی شي دلته په شرط لګاو یو سړی لا غلطي وشي پړم بدل خیر دی دوباره دی وشي بیا خیر دی پدریم دل وشي باس درې ځله وتاو قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائے لوددت انه لو صبر ارمان کہ موسی علیہ السلام صبر کړي وي نو موږ ته ډېر سيزونه معلوم شوي ګوره دغه سیس تمنا د دواړو جهانو مبارک سردارم غوړې وکړه پته ولګېده چې دغه شی الله حضور پاک ته نه دی ښوولی لوددت دا ارمان لرم چې دې چپ شوي موسی علیہ السلام نو موږ ته به نورم ډېر سیزونه واضحه شوي ډېر نور سیزونه به م راښکاره شوي راته په دې دریو کې خو بلا علمونه دي نور به م راته ډېر سیزونه واضح شوي نو بنیادي څیز څه دی دا به نه وي چې زما نه پوه څوک نشته ځکه موسی علیہ السلام نه تپوس وشو وی تا نه لوی پوه څوک شته وی نه نشته خبره ټیک و بالکل د پیغمبر نه پوه په امت کې بل څوک نه پیغمبر ډایرکټ د خدای شاګرد دی لیکن تعبیر الله ته مناسب نه لګي ویلاښه د حضرت خضر شاګردي وکړه نو پدې حکمتونو الله پاک په قران شریف کې دا واقع ذکر کړه او پدې مسائل او حکمتونو ما تاسو ته دا واقع ذکر کړه چې کومه مسلې ته معلومې دلې امین درته وسره ذکر کړې الله دې په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي دوه کې چې الله په موږ رحم وکړي دې باران د پاره دوه کې چې الله دې رحم وکړي الله دې غضب نه ګرځي که ضرورت ورته نوري مونږ ته بلاد او تا غرونو تا بوټو ته الله وی وره ضرورت ورته ني نو خدای به باندې کې الله ته زموږ ټولې پریشانې په خوشاله بدلې کې یا الله چې چا چا سره روانې دي بغضونه حسدونه دې الله پروغي بدل کې یا الله چې چا په کورونو کې روانې دي پروغي بدل کې الله کله چا بچی نه نارینه بچی نه یا بچی نه نارینه اولاد ولا ورکه الله ته موږ هر قسم مصیبتونو فتنو آفتونو پامن کې اوساته زمون باندې دوستان یو دوست حاجی نجیب الله صاحب داغه والد صاحب وفات شوی نه درې مده دعا کې چې له مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشاله نصیب کړي الله ټول وارثانو بچو له صبر ورکړي څومره زمون دوستان دي کدل طریقه بار دي الله تعالی د دنیا او د آخرت خوشاله او برکتونه او عافیتونه پروردگار نصیب وګرځولې کې بای دوستانو دعا د پر درخواستونه کړې دي الله ټول دعاګانې قبول کړي خدای ټول دعاګانې قبول کړي او الله تعالی ته زمونږه د عافیت ژوندۍ نصیب کړي بای زما دوستان دي څوک بار کې څوک دلته دي دار چار وخت نو مغشتلو کې بیا لګریا راځي ټول له خدای د خیر او د برکت ژوندۍ ورکړي زموږ د جمعات کې د مدرسې کې چې تعاون کړی دی خدای دا غي بدل ور په دواړه جهان ور څوم چې لری لرزانه ملمانه راځي رب العالمین ته په یو قدم مجرور نصیب کړي چې کوم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي په کورونو کې کوم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي خدای زموږ د هر قسمه آفتونو او د غمونو او د فتنو په امن او امان ژوندۍ نصیب وګرځولې برحمتک یا ارحم الراحمین جی دانارو باغ د جعفر کاکا څوک ده کور والا وفات شوی دی ها الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو ته صبر ورکړي قاسم خیرو د کندی پذیرو کاکا وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو ته صبر ورکړي بعضی بیماران دي دا زمون دلته زمون جمعې منزل هم راځي واجد استاد وا دغه دا پر د رضاړو دی او تورې استاد ورته خلک باندې یادې دا غمور وفات شو پرون زموږ جمع مرګري د دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشاله نصیب کړي او الله پاک ټول وارثانو ته صبر ورکړي یو امام سلويخ ورځي پر لپسې اموتیو کې آیا تکبیر الله بالکل راغی پکې دي کنه جان علم خان د سړیرو ګلابات هغه وي د مامور بیمار ده الله دې روغ صحت او شفا ورکړي د پیرانو د کندی د بسور پلار وزیر بیمار دی الله دې ول روغ صحت ورکړي الله دې ول شفا ورکړي امریکا کې زمونږه یو دوست او نجیب خان داغه خور او ورور په کورونا باندې بیماران دي ایوب خان صاحب د تنګي دا هډ
دا چیټ را لګلې دي الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي ټول ولا وارث خان قاری صاحب بیمار دي دوکه چې الله شفا ورکړي امریکا کې څنور زنانه دی او زنانه ده هغه دلته کې موږ سره مدرسې سلام سره امداد مخکې کړی دي هم هغه کور کې بیماران دي